دا یو اهم او ضروری مسئله ده چې د اختر د مون نه پس مؤمنان مسلمانان د یو بل سره معانقه او مصافحه لاس ملاوي او غاړه ملاوي. نو آیا د اختر د مون نه پس معانقه مصافحه غاړه ملاوهل او لاس ملاوهل دا جایز دي او که ناجایز دي؟ بیانول ځکه ضروری دي چې بعض اهل دیابنو په خپل فتاوو کتابونو کې ورته بدعت ویلي، نو بیانول پکار او ضروری دي. نو غاړه ملاوهل معانقه مصافحه لاس ملاوهل دا یو جایز او یو درست او یو سنت عمل دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غاړه ملاو کړی دا، معانقه کړی دا، مصافحه هم کړی دا، لاس هم ملاو کړی دی. او دغه رنګ زمونږ د اهل سنتو معمولم دادی، د اسلافو معمولم دادی چې د اخترونو مون نه پس بیا یو بل سره معانقه غاړه ملاوي مصافحه لاس ملاوي. خو یو عمل پکې دا درست او جایز نه دی چې په مسجد کې د یو بل سره په داسې طریقې سره غاړه ملاوي د مسجد د آداب او لحاظ پکې نه ساتل کیږي، نو بیا داسې معانقه دا بیا جایز نه ده. او کم خلق چې ورته بدعت او ناروا وي لکه صاحب د فتاوا رشیدیه هغه وای د اخترونو مون نه پس معانقه کول دا بدعت ته. احسن الفتاوی والا یا آپ کے مسائل ان کا حل والا دی ورته بدعت وای. نو دا یو داسې فتوا ده چې دی ورته بدعت هم وای او د دې د پاره دا فتاوی معتبر کتابونه هم دي، خدا عمل دی په خپل باندې هم کوي. اکثر اهل دیابنه مونږ وینو چې د اختر منځو کې عمده دیوبندیان په خپل بیا یو بلتا په جمعتونو کې غاړه ملاوي معانقه کوي مصافحه کوي غاړه ملاوي لاسونه ملاوي. عمده کتابونو خپل دې ته بدعت ویلې، نو د دې د پاره دا کتابونه معتبر دي او دا بدعت عملم دي. نو بس مونږ ته پاره خو مسله واضحه ده چې دا د دې په پتو باندې دا خلک په خپل باندې بدعتيان شو. اوس د بدعتي پسې مونږ کیږي او کنه کیږي، نو دام د دې کتابونو ټول لیکلي چې د بدعتي انسان پسې مونږ کول دا مکروه تحریمی دي. نو دا د دې هغه فتوی دي د مشرانو هغه لیکل دی هغه فتوی دي عمدک د دې د مشرانو فتوی د دې پسرونو باندې په خپل باندې انبار شوی دي. رب ذوالجلال دی مونږ او تاسو لا صحیح دین باندې پورا د عمل کولو توفیق را نصیب کی.